بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة ركوع نمبر 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة. تپوس کایستانه په باره د سپوږمۍ کې د میاشتې کې. قل هي مواقیت للناس والحج. ورته ووایه چې دا وختونه مقرری د خلکو د پاره، یعنی د وخت مقررولو نښه ده د خلکو د پاره، او د حج یعنی د حج وختونه ښیي. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. او نیکی دا نه ده چې تاسو ننوځئ کورونو ته په شاګانو د هغې. ولکن البر من اتقا. لیکن نیکی دا ده چې څوک ځان وساتي د الله د ناراضګۍ نه، یعنی چې څوک تقوادار شي. واتوا البیوت من ابوابها. ورځئ کورونو ته په دروازو د هغې. واتقوا الله لعلکم تفلحون. ویریږئ د الله نه دپاره دې چې تاسو کامیاب شئ. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. جنگ کوئ په لاره د الله کې د هغه چا سره چې ستاسو سره جنگ کوي، زیاتې مه کوئ. ان الله لا يحب المعتدين. بېشکه الله نه خوښوي زیاتې کوونکي. واقتلوهم حيث ثقفتموهم. او جنګیږئ د دوی سره هر ځای کې چې دوی بیا مومئ. واخرجوهم من حيث اخرجوکم. او وباسئ دوی د هغه ځای نه چې د کوم ځای نه تاسو ایستلي یئ. والفتنة اشد من القتل. او فتنه زیات بد کار دی د قتل نه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. او مه جنګیږئ تاسو د دوی سره په خوا کې د مسجد حرام تر دې پورې چې دوی وجنګیږي ستاسو سره په هغې کې. فإن قاتلوكم فاقتلوهم. پس که چرې دوی جنګ کوي ستاسو سره نو تاسو هم قتل کوي دوی. كذلك جزاء الكافرين. هم دغه رنګي سزا ده د داسې کافرانو. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. کچری منع شول دوی نو بېشک الله معاف کوونکی او رحم کوونکی دی. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. او جنګ کوئ د دوی سره تر دې پورې چې پاتې نشي فتنه. ويكون الدين لله. او شي دین خالص الله لرا. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. پس کچری منع شول دوی پس نه دی زیاتې مگر په ظالمانو باندې. الشهر الحرام بالشهر الحرام. میاش حرامه په بدله د میاشتې حرامې کې ده. والحرمات قصاص. او د ټولو عزتونو په برابرۍ دي. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. پس چا چې زیاتې وکړو په تاسو نو زیاتې وکئ تاسو په هغه باندې په شان د هغې چې زیاتې کړی په تاسو. واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. د الله نه یریږئ او پوهه شئ چې الله د متقیانو ملګری دی. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. خرج کوئ په لاره د الله کې او مه غورځوئ خپل لاسونه هلاکت ته، او احسان کوئ. ان الله يحب المحسنين. بېشکه الله خوښوي احسان کوونکي. وأتموا الحج والعمرة لله. پوره کئ حج او عمره د پاره د الله د رضا. فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. پس که چرې ګیر کړلی شوئ تاسو نو هغه چې اسانه یې درته میسر یې درته د قربانۍ نه نو هغه الله ته پیش کئ. ولا تحلقوا رؤوسکم. او مه خروئ خپل سرونه. حتی یبلغ الهدي محله. تر دې پورې چې ورسیږي څاروی د قربانۍ خپل د حلالۍ ځای ته. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه. څوک چې په تاسو کې مریضي یا تکلیف یې د هغه په سر کې. ففدیة من صيام او صدقة او نسک. نو د روژو فدیه ده یا د صدقې او یا د قربانۍ. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. پس هر کله چې په امن کې شئ تاسو
نو هغه څوک چې فایده یې واغسته په عمرې سره د حج د ورځو راتلو پورې فمستیسر من الهدي پس څه چې میسر وي ستاسو سره د قربانۍ د څاروي نه فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج پس څوک چې نه بیا مومي قربانی نو روجې دې ونیسي 3 ورځې په حج کې و7 او روجې اذا رجعتم هر کله چې واپس راشئ کور ته تلک 10 کامله دا 10 ورځې شولې پوره ذلک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام دا حکم د هغه چا د پاره دی چې نه اوسېدونکي په خوا کې د مسجد حرام واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب ویریږئ د الله نه او پوه شئ چې بېشکه الله سخت سزا ورکوونکی دی په دې تېره رکوع کې الله رب العالمین فرمایي که نه چې د شپې مباشرت د ښځو سره کوئ نو مخکې خبره دا وه چې او الله فرمایي که نه چې الله ته پته ده چې تاسو خیانت کوو د ځانونو سره نو داسې طریقه وه چې دوی به لکه وی چې څوک به د ماښام د مانځه نه پس وده شول نو بیا به نه میلاوېده نه به شو ښځه خاوند میلاوېدې نو الله پاک بیا ایسته د هغه قید د دوی نه ختم کو که نه ځکه یهودیانو خپل یو دغه ځان له جوړ کړی و نو مسلمانانو ته خو لکه چې څنګه نوی اسلام لکه قرآن نازلېدو نو دوی ته رو خبرې واضحه کېدې نو نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره قرآن په ذریعه الله رب العالمین ورته واضحه کړله چې تاسو به روژه چې ده نو د شپې چې اذان وشي د ماښام نو ماته شوه د چربانګ د اذانه پورې په دې وختونو کې تاسو میلاوېدی شئ د خپلو ښځو سره خو یو شرط پکې دی چې که اعتکاف باندې وي نو که هغه شپه او که ورځ وه نو بیا پابندي لکه په اعتکاف کې ستا به روژه نه وي لکه د بوزې وخت مطلب د اعتکاف پابندي بیا داسې ده که نه د هغې بیا خپل مسایل دي انشاءالله مقرره بیا به بیان کو بیا دغه شان دا سپین تار ښکاره شي د تور تار نه قرآن داسې الفاظ استعمال کړي دي نو عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه یو ورځ د شپې یو سپین مزې راواغستو یوې توره د خپل بالښت لاندې یې کېښوده په مخه به یې کتو خوړل څکلی کول چې سهار شو راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خو د خپل بالښت لاندې وی 2 سپین او تور دغه مزې ایښي دي خو ما خو زه خو پې پوه نه شومه نبي صلی الله علیه وسلم ورته په خندا شو وایي ستا بالښت خو ډېر غټ دی چې د هغې د لاندې د سحر سپین مزې او د شپې تور مزې راغلی دی مطلب هغه داسې وی چې ګینې دا تور مزې به دا سپین مزې به د تور د پاسه شي ځان به یو سوچ راښکړی و که نه د قرآن او بل دا خبره هم نوټ کړئ چې نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زما امت به د هغه وخته پورې په خیر باندې چې دوی روژه زر ماتی او سحري پېشمنې ناوخته کوي ځکه چې دا دغه یهودیانو دا کار و چې ناوخته به یې کو ماسخوتن به یې کو وایي نه روژه مره نه ماتوم ورېږه چې ښه ماښام شي دا غلطه خبره ده چې څنګه ماښام کېږي نو فورا لکه ماتول پکار نبي صلی الله علیه وسلم داسې په یو موقع باندې حضرت بلال رضی الله عنه بره دغه ته کجوري ته ختلی و نو ظاهره ده چې بنده دنګ جو هغه ته به رڼا لږه ډېره ښکارېده نو نبي صلی الله علیه وسلم ته وایي راوړه دا سامان راوړه چې روژه ماته کړو او ایسته کړي لکه روژه ماته کړله که نه نو چې دا اذانونه وشي نو بیا پکې دا مه وایه چې دا داسې او دا وختي او دا ناوخته دغه ته ګورئ انشاءالله نقشه به بیا شیر کو که نه انشاءالله او تاسو په خپله باندې هم ټول پوهه په نټ کې ګورئ چې زما د علاقې روژه ماتې څه ټیم دی او سحري څه ټیم ده بیا الله رب العالمین دا هم فرمایي چې په باطله طریقې سره مالونه مه خورئ که نه نو د غټه طریقه خو غلا او خیانت او ډاکه او جواري او سود او دا ټول د تجارت دغه قسمونه دي که نه څه ورته وایي حرام خو دغه شانتي لکه یو بنده ته پته ده چې دا ځای زمانه دی دا پوله زمانه ده دا جایداد زمانه دی یا دا زه دې کې زما حق نشته دی او دی پوه دی چې زه داسې چالاکي وکړم یا رشوت ورکړم او زما په حق کې به فیصله وکړي او دی لاړ شي نو الله فرمایي چې تاسو ته پته ده چې دا حرام دی نو حرام مه خورئ او حکیمانو له وړو ته حاجت نشته ته په خپله حاکم یې چې پوهېږي نو پرېږده که نه څه له وچ پوچ مقدمې کوي که نه اکثریت دا مقدمې خلک په دې کوي پرېږدی د الله بندګانو وایي چا چې یول ویش ځمکه هم واغسته نو دا څومره ځمکه چې تا په حرام اغستې ده دغه 7 ځمکې به ستا په سر پرتې او د قیامت په ورځ به ته الله په عدالت کې ولاړی الله دې موږ ټول په امان کې د هر قسم حرامونه ځان ساتئ پرېږدئ دا ځمکې او جګړې او دا مقدمې او پرېږدئ چېرته ځي نه الله شته نه بیا الله رب العالمین
د میاشتې وضاحت ځکه کړی دی چې تپوس شو چې دا سوالګري تپوس وکړو چې دا ولې دا میاشت وړه کېږي او غټېږي او ځکه چې په جاهلیت کې خو خلکو د دې نه ډېر شی شرکي خبرې جوړې کړې وې که نه. نو الله رب العالمین فرمایي چې دا د حج وختونه ښایي، دا تاسو ته میاشتې ښایي لکه شوال شوه، ذیقعده شوه، ذیالحجه شوه، دا ټولې که نه. او بله دا چې دغه راته ښایي لکه هسې راته هم میاشتې ښایي او د حج میاشتې راته هم ښایي که نه چې د ذیالحجه کمه یوه ده، د حج میاشت کمه یوه ده. بیا په جاهلیت کې به خلک چې لاړو حج عمرې له به لاړو په خوښ به ډېر دغه پس دغه خوا او شا خلک چې به لاړو نو دوی به واپس کورونو ته ښکلې شپې له تلل او وی به په دروازه چې ورځې ګناه یې په شا ور ټوپ کړې نو خیر دی، یا شا نه به یې چنه به یې سوری کړه نو خیر دی. نو دا هم الله رب العالمین منع کړله. اصل سیز دا نه دی چې تو کور ته په دروازه دی او که په شا ځي، اصل سیز تقوا ده چې تو د کور او د هر څه نه کټ یې او د الله په مینه کې مس یې که نه. اصل خبره خو دقه ده که نه. بیا مسلمانانو ته جنګ آداب هم ښوي کېږي، څوک د سره څونه زیاتې کوي هغه نه پې کولی شي. او د جنګ د مسجد حرام په خوا کې که دوی ستا سره جنګ کوي او دوی وایي چې زه راشه دوی خو هسې په مسجد حرام کې او په دې ځایونو کې دوی جګړه نه کوي او کافر په تا حمله کوي، نو ته به ورته ولاړ نه یې. قرآن اجازت ورکړو چې تا وهي تا قتلوي ته ورسره کولی شي، بیا اجازت دی. او د دې کفارو سره دومره جنګ وکوي، نبي صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي چې فتنه پاتې نه شي، چې یو مشرک د نه پاتې نه شي. او دغه شانتې وشوه، الله پاک مشرکان ختم کړل، مشرکان په دې علاقه باندې بند شول، د قیامته پورې بند شول. بیا الله رب العالمین د عزت میاشتې یادوي، الشهر الحرام بالشهر الحرام. دا د ابراهیم علیه السلام د وخت نه په عربو کې دغه طریقه وه چې ذیقعده، ذیالحجه او محرم دا درې میاشتې نه دي. دا د حج میاشتې به ورته ویلې کېدې، دا ډېر محترم وي، په دې کې به هېچا سر دشمن به یو بل نه مخکې له ورغې جنګ جګړه به یې نه کوله. او د رجب میاشت چې ده د ازبرګه میاشت دا به یې د عمرې دپاره مختص کړې وه. او دا دپاره دی چې د دوی پکې ټول فایده هم وه چې د حج عمره چې د هغه په ارام او په امن سره وکړلی شي. اگر چې مشرکانو خو د شرک په طریقه کوله، خو بس دا یو څیز و د هغه وخت نه را روان و د ابراهیم علیه السلام نه دا 4 میاشتې د عزت وي. نو ځکه په اسلام کې هم د هغه وخت نه چونکې را روانې وي، نبي صلی الله علیه وسلم ته هم الله پاک دا 4 واړې میاشتې چې دي دا د عزت دغه کړي مقرر کړي، لکه بدلې نه کړي. او بیا الله فرمایي وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. الله په لار کې خرچ کوئ، خپل ځان په هلاکت کې مه اچوئ. دا د دې آیت بهترین تفسیر چې دی دا حدیث دی چې حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي مونږ دا آیت زموږ د انصارو په باره کې نازل شوی، ځکه چې مونږ انصار وی چې اوس خو اسلام ترقي وکړله او اسلام ته عزت میلاو شو او ډېر شي خلکو اوس ایمان راوړو، نو مددګاران ډېر شو. وایي مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جدا ځان له دا فیصله وکړه چې بس دی اوس مونږ نور مال د اسلام دپاره نه خرچ کوو او په کار ده چې مونږ لږه څه مال چې دی جمعواري شروع کړو. نو الله رب العالمین دا آیتونه نازل کړل کوم چې ویلي په خپل منځ کې. نو الله فرمایي چې نه، الله په لار کې به خرچ کوئ، ځان په هلاکت کې مه اچوئ. مطلب دا چې دا مال جمع کول او سنبالول او شمارول او د الله په لار کې نه ورکول او سستی کول دا څه دي؟ ځان په هلاکت کې اچول. په ظاهر خلک وایي ما پیسې جمع کړې، خبر نه دی ځان په هلاکت کې واچو. الله دې موږ ټول د داسې عمل نه په امان کړي. الله دې د الله په لار کې د ورکړي توفیق او طاقت راکړي. بیا الله فرمایي واحسنوا، احسان کوئ. احسان دومره زبردست دغه دی سیز دی چې احسان د اطاعت بهترینه درجه ده، د الله د اطاعت بهترینه درجه چې ده هغه احسان دی. او دا د عدل نه هم اوچت دی. عدل برابرۍ ته وایي، تا سره چا څه وکړه تا ورسره ښه وکړه، ټیک ده. دې ته الله 5 وخته لمونځ فرض کړی، 5 وخته لمونځ مې وکړو، دا نفل، دا تهجد، دا احسان دی. پوه شوئ؟ حدیث جبرائیل کې دي که نه چې نبی صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیه السلام راغی په انساني شکل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خواته کېناست. اوږد حدیث دی، خو د احسان خبره پکې دا وه چې تپوس یې ترې وکړو چې احسان څه دی؟ د الله رسول ته وایي صلی الله علیه وسلم ته. نو نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورکړو چې احسان دا دی چې تو د الله عبادت داسې وکړې لکه تو چې الله ته ګورې، او که ستا نه دا ونه شي نو کم از کم داسې خو وایه چې الله تا ته ګوري. نو اوس سوچ وکړئ نو چې الله ما ته ګوري او زه الله ته ګورم او الله ته ولاړ یم، نو به څنګه عبادت وي که نه؟ نو دغه شان احسان دی ته وایي چې ته بهتره نه بهتره طریقه په هر عبادت کې په هر نیکی عمل کې هغه خپله کا. او بیا دلته د حج دغه مسایل بیان شوي دي چې فرض که د چا د سر نشي خریلی
او د چا د احصار څه صورتونه الله پاک بیان کړي که نه، لکه راګیر کړلی شوې، احرام دې تړلی دی د حج او د عمرې دپاره او هغه پوره کول نه شي کولی، په لاره کې ګیر شوې، څه بیماري در باندې راله، جاز خراب شو، هر څه کیدی شي که نه، نو اوس په قرباني ورکوې او احرام به کولاوې که نه، یا د بل چا په لاس باندې به لکه قرباني د قربانۍ ځای ته رسې، دا ټول پوره تفصیل دی. بیا دغه شان که چاته قرباني نه میلاویږي نو 3 ورځې روژې به په حج په دوران کې نیسي او بیا 2 روژې به بیا کور ته راورسي. دغه شانتې د حج مناسک چې دي نو د هغې خپله پوره تفصیلي طریقه ده که نه، د حج احکامات. الله دې ټولو مسلمانانو ته د حج نعمت نصیب کړي او مونږ الحمدلله د حجیانو دپاره د حج ټریننګ هم ورکو، د عمرې والو دپاره د عمرې ټریننګ هم ورکو. الحمدلله زمونږ خپل باقاعده کسان دي، زمونږ مرکز دی دلته په تاڼه کې مرکز دی، په بټخیله کې هم مرکز دی که نه، په ملکنډ جنسۍ کې، دغه شانتې په سوات کې هم، دغه شانتې په بونیر کې، په ټولو علاقو کې، په دیر کې الحمدلله الحمدلله. الله پاک دې د ټولو کوششونو کې برکت واچوي. نو بیا انشاءالله که داسې مقرره انشاءالله چاته د حج د ټریننګ ضرورت و بلکل رابطه کولی شي، ستاسو نمبر تاسو له بیا د هغه علاقې دغه درکو انشاءالله پوره تفصیلي. خو خیر مختصرا په دې باندې هم پوه شئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د آخري حج په موقع باندې په مینا کې و، خلک راغلل مسایل تپوسونه یې لکه کول. یو سړی راغی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما خواړو خیال نه و، ما سره وخوری او قرباني مې لا نه ده کړې. نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل بس قرباني وکړه خیر دی. بیا یو سړی راغی وی یا د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خو شیطان مې لا نه وایشتی او قرباني مې مخکې وکړه. نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل بس لاړ شه او شیطان وواله خیر دی، هېڅ خبره نه ده. مطلب دا چې کوم کار مخکې یا وروسته یا هیر شي یا څه، نو دغه شان د نبي صلی الله علیه وسلم نه به تپوس وشو. نو نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې اوس وکړه خیر دی، څه خبره نشته دی. بخاري شریف حدیث دی ده. دغه شان حج تمتع چې دی نو د جاهلیت په دور کې به دا وه چې د عمرې دپاره به بیل سفر کوي او حج له به بیل سفر کوي. نو الله تعالی دا قید ختم کو دلته که نه، چې بس که څوک په یو سفر کې حج هم وکړي او عمره هم وکړي نو هېڅ خبره نه ده. الله پاک اجر ورکوونکی دی. لکه ایثار شوې او بیا ځینې خلک لاړ شي یا په ویزټ ویزه لاړ شي یا داسې هلته دغه څه ورځو له تلې او بیا حج ته پاتې شي که نه، یا د عمرې دپاره لاړ شي او بیا حج ته پاتې شي، نو خیر دی اجازت ورکړلی شو. الله دې موږ ټول د حج او عمرې سعادت نصیب کړي. آمین.